اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په 11/12/2025 باندې جی یو واقعیا شی و په دې مخبره کې یو دوه ټیچرانې وي، یو ندا شمشیر سبزلی کسب هنګور و، بل زمونږ یو خورکې و صدارت د نعیم دی خورکې و. دا دوانه جی قتل شوي وي. د دغه واقعې نه پس پولیس چې کوم دی مختلف تفتیش شروع کو، مختلف قسم گرفتاری شروع کړي. په دې کې واجد خان زما رونه وغوستل، دی پکې انوال کړل. زما رونه وغوستل عثمان وی چې دی موږ لراوله. عثمان ما بوته اس ایچ او صاحب ته مې حواله کو. اس ایچ او صاحب ما ته وی چې بیا ته خپل سابقه پولیس والی دی، موږ ته یو ورځ دوله پرېږده، موږ به دې تاسو بیا حواله کړو، ځکه چې ته خپل پولیس والی ته موږ سره کمپرومایز نه کوې، نور خلک به څه وکړي. ما ټیک ته جي ستاسو حکم په سر سترګو ما خپل لور هغې له ورکړه جي. څلور ورځې جي دوی غیب کړو، ما د رور هېڅ اته پته نه لګېره، نه ما سره ملاقات کړو، هېڅ مې نه کو جي. بیا جي په څلورم ورځ ما ته پته ولګېره چې دی زما بل لور زخیب دا ستاسو پړوان دی ناست دی، دی په کولاډیر کې و. د کولاډیر نه دی چې کوم دی اوچت کړه جي. کله چې جي زما دا یو ورور یې اوچت کړه، ما خو دی عثمان پسې منډې ترانډې خو چې کله یې زخیب اوچت کړو، د هغې نه بعد کې بیا زه رالم جي ما پریس کانفرنس کړو په 18/3 باندې چې کوم دی ما پریس کانفرنس کړو جي، چې کله یې زخیب اوچت کړه جي. د هغې نه بعد کې بیا جي دوی په 21 تاریخ باندې دوی شو کړل زما دارونه، پریس کانفرنس هم پې وکړو او دوی یې جیل ته کړل جي. دوی په پریس کانفرنس کې جي دا ووې چې دا عثمان او زخیب دا دواړه جي موږ په شابړه کې په 125 ګاډي باندې چې عثمان سره او زخیب سره دواړو سره لوډ شوی پیسټلې وي، چې په یو کې 4 عدد کارتوس او په بل کې 5 عدد کارتوس. دا اوس یې موږ برآمد کړل او دلته کې راوستل او په دې کیس کې دوی ملوث کړل چې دا دوی کړي دي. زه لاړم 400 عدالت ته، ما په عدالت کې د دې لپاره کیس جمع کړ، د ضمانت لپاره مې درخواست ورکړ جي. 400 عدالت چې دی جي هغه ضمانت نامنظور کړ جي. بیا زه های کورټ ته لاړم جي. های کورټ کې ما ضمانت لپاره درخواست ورکړ، کیس مې جمع کړ جي. هغې کې الله پاک موږ له کامیابي راکړه. الکان د عثمان او زخیب دا ستاسو پړوان دی ناستي، دی خدای پاک موږ له کامیابي راکړه، دی الله پاک راوویستل. دا د نن دوی د جیل نه ریلیز شو او مخامخ مې راوستل، تاسو ته مې کېنول جي چې زما ماشومان نو لري نه د دې په دې کیسه کې څه شته، نه یې کړي دي او نه به یې وکړي. مزدورکار خلک یو، خپل مزدورۍ سره امکار دی. زموږ پلار په نیکه تاسو ویریفیکیشن وکړئ وګورئ جي چې موږ څنګه خلک یو، زموږ خپل مزدورۍ سره کار دی جي. دا کومه واقعه چې رجي دې واقعې سره جي هېڅ قسمه زموږ سره تعلق نشته. دا کومې زنانه چې وفات شوي وي الله پاک ته ولې جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي، دا زموږ خویندې وي. موږ نه ردي صدر پرده نشته، موږ د یو کلي خلک یو. دا دوی ته چې څونه تکلیف او درد رسېدلی دی هغې احساس ما سره شته. د هغې نه زیات پې موږ خفه یو او خفه پې په دې یو چې په دقه ټیم هم دوی ته زموږ چینچي ودرېده چې خورې تاسو راوخېږئ چینچې ته. هغې ووایي چې نه روکې تاسو ځئ، موږ واک کوو، موږ نه خېږو. دا موږ له چې ډېر زیات خفه یو او افسوس را دي چې دقه ټیم ورسره اخري ملاقات زموږ وشو چې ورته مو وایي چې چینچې ته راوخېږئ، دوی راونه ختېدل او تحصیل چوکه پورې چې زما دا رو لاړه واپس راته دا غریبانان یې دغلته کې ویشتې شوي وي. نو موږ اعظم دې تم دا خبره کوم او نعیم دې تم چې وروره څنګه زموږ مخکې رونه وې اوس هم زموږ رونه یې او نعیم دې تم ویم اوس هم یې مخکې مې او تر اخره پورې به دا واقعه چې کومه شوې ده ډېر افسوسناک واقعه ده. موږ دې کې تاسو سره هر قسم تسلی ته چې څنګه تسلي تاسو وایې، قسم وایې، قرآن وایې، په کعبه باندې وایې، بلکل جي موږ دقې تسلی ته تیار یو. کو تاسو یو پریک دا خبره کوي چې موږ ته پولیس دا خبره کړې ده چې دا کار دوی کړی دی، د هلکان دغه شان موږ ونیول راشه دوی کړي. نو چې زه تاسو ته دا خبره وکړم چې دا 6 ورځې زما د ورور لاس کار نه کوي، ستاسو پړوان دی، دا د لاس کار نه کوي، دا ستاسو پړوان دي مخکې څنګه اوس څنګه دي. نه دا خو جي د پولیس په تشدد باندې چې کوم دی دوی ووایي چې بس ټیک ته جي چې تاسو وایې بس موږ کړي دي، هغه چې کوم بیان و د پولیس کولی دی هغه بیان دوی کړي دي. باقي جي اوس هم وایو بیا هم وایو چې څه قسم تسلي تاسو وایې، په قسم وایې، په قرآن باندې وایې، په طلاق باندې وایې، په کعبه باندې وایې، هغې ته موږ جي هر ټایم تیار یو. دې واقعې سره هېڅ قسمه زموږ سره تعلق نشته، زموږ وروڼه خویندې یې، تاسو مخکې هم یې، اوس هم یې او بیا هم یې. موږ ته
چې کوم دی هېڅ قسمه په دې کې نه موږ ملوث یو نه دی سره زموږ څه کار شته. دا څونه لوبه چې شوې ده دا خو ټولې دنیا ته پته ده چې دا پولیس څنګه قسم رویه وي دوی سره. د پولیس په وال ټکولو هغې ته خو اتیان نشي ټینګېدی چې نه دا خو ماشومان دي. دا ماشومان به دې ته څنګه ټینګ شي او چې 15 ورځې چې یو شان په دې ماشومانو باندې ټارچر کوي نه دا خو لا دوری قسم په خدای کې اتي بوځي اتیم خبرې کوي اتي به هم خبرې وکړي هغه به وایي چې راټوله دنیا ما وجلې نه دا خو 2 ماشومان دي دوی به ته کمې پورې برداشت کوو جي به دې خو د الله سره وه او موږ خو چې کوم دی کمزوري د خدای تعالی فقیران یو